الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. الله رب العزت د خپل دین د پاره د دې دین د بقا د پاره په هر دور کې او هر وخت کې داسې شخصیات او خلق پیدا کوي چې دا دین ژوندی وساتي او د دې دین کې بدعات او خرافات دا د دې دین نه نفي کوي. لکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبتلين وانتحال المبتلين وتاويل الجاهلين. دا حدیث امام بيهقي په خپل کتاب المدخل کې راوړی. درجه د حدیث چې دا جرح و تعدیل په کتابونو کې وایي چې اسناده لا باس به، د دې په سند باندې سباق نشته، اگر چې بعض محدثینو په دې باندې کلام کړی دی. په بهرحال معنا یې دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هر آینده راتلونکي جماعت نه به په هغې کې نیک ثقه او معتمد خلک د علم د قرآن او د سنت حاصلی، او هغوی به هغه خلک به د دې دین په ذریعه د الله په کتاب آیاتونو کې او حدیثو کې د حد نه د تېروتونکو خلکو تحریف، د باطل پرستو غلط نسبت او افترا او د جاهلانو تاویلات دا لرې کوي. دارنګې ابو داود کې حدیث راځي، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وإن الله عز وجل يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله تعالی د دې امت د نفع او د فایدې لپاره هر سل کاله کې یو سړی را لېږي، نه هر صدۍ کې یو سړی را لېږي چې هغه به د دې امت دپاره د دین تازه کوي. څه معنا چې سل کاله بعد به الله پاک یو داسې عالم او یو حق پرست انسان پیدا کوي چې هغه به د دین کې خلکو کم نوې خبرې ایجاد کړي دي، بدعات ایجاد کړي دي، خرافات ایجاد کړي دي، شرکیات پکې راوتي دي، خلاف سنت کارونه پکې راوتي دي، نو دا به ختموي دا بدعات او خرافات او شرکیات او سنت او توحید به رایج کوي. نو محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله هم دغه مجددینو نه یو مجدد دی. محمد ابن عبدالوهاب ابن سلیمان التمیمی، د پلار نوم عبدالوهاب دی او د خپل نوم محمد دی، او د نیکه نوم سلیمان دی، او د تمیم قبیلې سره تعلق لري. یو سنی عالم یو مجدد او د باره کې راځي چې د بلوغ نه مخکې حفظ د قرآن کړی و، ډېر ذکي او کثیر المطالعه او توحید کې او په عقیده کې ډېر لوی کار یې کړی دی. د چې کله د پیدایش 1115 هجري کې شوی دی، کله چې د دعوت آغاز کو نو جزیرة العرب کې هغه وخت کې حکمران چې و د هغه مبتدعینو او د شرکیاتو او بدعاتو ته ډېر رواج ورکړی او دی اوچت کړي و. نو دغه وخت کې چې د دعوت آغاز کو نو هر طرف ته بدعاتو، په جزیرة العرب کې خرافاتو، خاص کر د قبرونو سره تعلق د خلکو ډېرو، او په کاهنانو، جادوګرو، ساحرانو باندې عقیدې د خلکو جوړې شوې وې. قبرونو باندې غلافونه، جنډې ودرول، د هغې په نوم باندې نظر او نیاز او منښتې کول، دا ډېرو قبر پرستي ډېره وه.
نو رب العالمین دا شخصیت په دغه وخت کې پیدا کړو او د توحید ډېر لوی خدمت وکړو د الله د کتاب او د نبی صلی الله علیه وسلم د سنت او د صحیح عقیده په منهج د سلف او د صحابه باندې ډېر لوی خدمت وکړو اول کې ډېر تکالیف او مشکلات پر راغلي دي لیکن بیا الله پاک د دوی مدد کړی دی او د ده په دعوت په وجه باندې دا صله میلو شوه چې هلته د توحید یو حکومت قایم شو چې نن هم د هغې آثار شته چې حرمینو کې بدعت نشته اگر چې عربو کې به بعضې ذاتي کمزورۍ او ګناهونه معصیات وي خو لیکن تر نن ورځې پورې رب العالمین د دغې دعوت د اثر د وجې نه دغه خلک د بدعاتو نه او د شرکیاتو نه بچ ساتلي دي شرک او بدعات پکې نشته نو دا محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله د ده مختصر دغه دی بعضې خلک مونږه منسوب کوي د اهل حدیث خلک ده ته منسوب کوي خو دا نسبت صحیح نه دی ځکه دا خو یو عالم او داسې په زرګونو علما او ائمه زموږ د دین تیر شوي دي صحابه کرام دي او تابعین دي تبع تابعین دي موږ د محمد ابن عبدالوهاب څخه مقلد نه یو موږ تقلید د الله په دین کې ناروا ګڼو بیا خلک موږ ته وهابیه وایي وهابیان حالانکه دغه سړي نوم خپله محمد و که دغه نسبت صحیح نو بیا خو محمدیان پکار دي محمدي پکار دی دغه نسبت پکار دی وهابي چې دی دا خو د هغه عبدالوهاب خو د هغه د پلار نوم و وهاب د الله پاک نوم دی عبدالوهاب د محمد پلارو او وهاب د الله په نومونو کې یو نوم دی نو وهابي معنی الله ته منسوب خلک خو لیکن انګریز چې هر کله دا ولیده چې داسې حق پرست او دعوت د ده په تیزۍ سره روانو نو انګریز د ده دا نوم بدنام کو او دارنګې د غلطو مولیانو په ذریعه او د هغه پیرانو او صوفیانو په ذریعه او چې کوم د انګریز غلامان مولیانو او پیرانو نو د هغې په ذریعه باندې تحریک وچلو او دی په عوامو کې انتهایي بدنام کو دومره بدنام کو چې وهابیت ټکې دا یې د هندوانو نه زیات خلکو ته بد ښکاره کو دا ګوره د باطل پرستو او د دې یهودو نصارو دسیسې دي چې کوم حق دین یې هغه خلکو ته بدنام کړي چې خلک په دې حق دین او صحیح منهج باندې روان نشي نو دارنګې دې بدنام کړ وهابیت دومره پورې وروسته بدنام کو د انګریزانو او د یهودو نصارو چې د هندوانو نه هم زیات دا خلکو ته بد ښکاره کړل چې دې ټکي سره خلکو بالکل ځکه یې ته پته وه چې په دې نوم باندې دې عالم ډېر محنت وکړو او خلک یې په قرآن او سنت باندې راجمع کړل بدعات او خرافات یې لر کړه نو هغوی د دې تحریک د ویرېدل نو خلک د بدنامولو دپاره د خلکو مخې ونیوه چې خلک دا تحریک او دا حق دعوت قبول نه کړي بلکې دی د اهل سنت نه ورپسې اوښکو تاریخ لیکي هندوستان امرتسر ښار کې د یو امام د جماعت امامو نو یو هندو دوکاندارو د هغه نه به یې قرضه وړه په قرض باندې به یې ته سودا وړه نو په هغه د هغه دوکاندار په ډېره قرضه جمع شوه یو ځل یې دوکاندار د ده نه د خپل قرضې مطالبه وکړه نو هغه ورته ویې سم شه مانه یعنې داسې په توبه در باندې در ولګومه چې دوکان کې به ناست څوک په دې خواله نه راځي او ورته یې ما د خپله قرضه راکړه زما تا باندې دونه قرضه جمع شوې ده بیا هغه مولا پاڅېدو په مسجد کې اعلان وکړو چې پلانکې هندو دوکاندار هغه وابي شوی دی او پام چې ګوره د هغه خواله لاړ نه شي او د هغه نه سودا ونه کړي علالاعلان دا ټول ګوره دومره جهالت و چې هندو خو یو مشرک کافر د هغه نه هم بدتر کو د هغه هندو نه نفرت نه کوو د وهابیت نه نفرت کوو د دې شاته د انګریزانو او د دې غیر دینه خلکو لاس و
نو آخر دا چې وی هغه هندو دکاندار له څوک بیا سودې ته نه اخیستون داسې شاړ کېناستو نه چا نه تپوس وکړو چې دا څه چل دی زما خوا څوک نه راځي او دارنګې سودا څوک نه کوي نو خلکو ورته چې پلانکي مولا تا باندې پتو د وهابیت لګولې ده او ټول خلک تا نه متنفر دي ستا خواله نه راځي نه لاړو هغه مولا ته وی چې قرضه چې ده هغه تا ته ما معاف کړه او آینده کې به م زه تا سره تعاون کوم خو دا فتوا رانه لرې کړه مولا سبا ودرېدو وي هغه هندو چې کم وهابي شوی هغه بیا د وهابیت نه توبه وکړه او بیا واپس هندو شو لہذا تاسو سره خپل تعلق ساتئ تاسو سره خپل تعلقات ساتئ او د هغه نه سودا کوئ نو دې غلطو مولیانو پیرانو حق پرست خلک دغه حساب بدنام کو او شاته د دې انګریزو دا د انګریز غلامان د انګریز ماجیکونه او د هغې ترخاګانې به خوړی دارنګې شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه چې د ملک د توحید خدمت شروع کو د قرآن او د حدیث درسونه عام کړ ناغه باندې د دې مولیانو په ذریعه باندې دا فتوی ورکړي چې رضا بيدینه دی او دا د دین نه وته دی دا وهابي دی زاده دی دا هغه دی په دې نوم باندې دی مولیانو ته دا فتوا ورکړي چې دی عوامو ته قرآن خي حدیث خي لہذا دی کافر دی مخکې به سور لسلون زده کې نو دارنګې بیا به قرآن حدیث ته کښېنې دا د انګریزانو دسیسې وې تر دې پورې 1836 کې شاه اسماعیل چې کله د ملک د قرآن هغه درسونه عام کړل په سلګونو درسونه شروع شو نو انګریزانو سره فکر شو چې دا خو اوس انقلاب پیدا کوي دا سړی شاه اسماعیل چې دا یو مجاهد سړی او اهل حدیث او عقیدې نه اعمالو نه په دې رفلیدینو باندې یو کتاب لیکلی دی او ډېر سلفی العقیده مضبوط کلک موحد سړی متبع د سنت دې سره دا غم پیدا شو چې دا انقلاب پیدا کوي راشه دا سړی بدنام کې بله طریقه نه وه مولیان او پیران انګریزانو اینه کار واغېستو او د هغې په خولو باندې فتوی جاري کې تر دې پورې چې یو خان خپل زوم په دې باندې قتل کړی و چې ته ولې د شاه اسماعیل شهید درس لځې او د هغه نه قرآن وې په دې وجه باندې شهید کړی و چې ته ولې د شاه اسماعیل نه درس زده کې او قرآن ته نه وې په دې دغه باندې دا د انګریزانو او د دې غلطو مولیانو په ذریعه باندې دا کارونه شو نو محمد ابن عبدالوهاب نجدي دا یو نیک سړی تېر شو د توحید او د سنت خدمتګارو داعیو الله ته ډېر خیر خور کړی دی خو انګریز یهود نصارو برداشت کولی نه شو او د هغه وخت غلط مولیانو او پیرانو هغه تعویزګر او جادوګر خلک هغه خرافات او بدعات والا خلکو نو برداشت کړي نو د هغه خلاف تحریک وچلو او هغه بدنام کو حق پرست دې حد ته ورسو حالانکه د هغه عقیده د هغه مشهور کتاب التوحید چې وګوره هغه د عقیدې داسې کتاب دی چې د ټول قرآن کریم ترجمانی ده او د انبیو چې کم منهج په هغه طریقه باندې دعوت چلولی دی تو کتاب التوحید چې سړی وګوري د سړی ایمان تازه شي او عقیده مضبوطه شي داسې د هغه نور کتابونه نو دا خلکو دا غلط دغه کړي دي هر دور کې حق پرست بدنامي